ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. لكن اجتمع سپارہ سورة الزخرف تے اور ان آیتوں کے دا ذکر شو چې قیامت پر ورځ باندې با دوستان دا د یو بل دشمنان دي سوای د متقیانو خلکو نه، یعنی خو خلکو سره چا تعلق او دوستی وساتله هغه دوستی چې کوم دی هغه د هغه لپاره لا فایدهمند دی. اللہ تبارک و تعالی فرمائے آغا خلق چاہا ایمان روی او دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابیداری کئی نو دے خلقو تب اللہ تبارک و تعالی حکمو کی چی جنت تا داخل شد نو دا آغا خلقو ذکر اللہ تبارک و تعالی کئی ادخل الجنت اللہ باغوتوی چی جنت تا داخل شد تاسو او ستاسو دیویانی تحبرون ستاسو با عزت کو رشی یعنی په جنت کې به تاسو ته چې کوم د عزت نصیب کیږي. سړی چې جنت ته لاړ شي نو آیا په جنت کې به ځان له خپله خدمت او کار کوي؟ الله تبارک و تعالی فرمایي نه، خدمت کار د خوراک څښاک څیزونه دا به په خپله نه تیارې بلکې هلته به چې کوم دی د یو قسم له بادشاه څنګه هر سړی چې کوم دی دته به په جنت کې چې کوم نعمتونه نصیب کیږي او هغه داسې دی لکه چې دی بادشاه دی او د دنیا د بادشاه په شان کې نه دی. د ټولو نه ادنا درجې جنتي یعنی د ټولو نه کمې درجې جنتي چې کوم دی نو هغه ته به د یو روایت مطابق 10 حصې زیات د دې دنیا نه 10 حصې زیات حکومت او بادشاهي میلاویږي یا 100 حصې د یو روایت مطابق 10 حصې او یو روایت مطابق چې کوم دی 100 حصې دا د دنیا د حکومت نه زیات حکومت هغه ته او بادشاهي میلاوي. دا هغه سړي ته د ټولو نه ادنا درجې چې کوم جنتي دی د ټولو نه کمې درجې والا کوم جنتي دی هغه ته به دنیا د حکومت نه 10 حصې یا 100 حصې چې کوم دی زیات حکومت میلاوي. اوس دا د ټولو نه کمې درجې والا جنتي کم جنتي دی نو دا هغه جنتي دی چې د سره صرف ایمان دی، اعمال د څوم نه دي کړي، صرف او صرف ایمان دی. نو ټول عمر په ګناهونو کې تیر کړ دی او ټولو کې زیات ګناهګار انسان دی نو د خپلو د ګناهونو په وجه باندې به دی جهنم ته لاړ شي. څه وخت به دی په جهنم کې پروت دی بیا به روړی او چغې وباسي الله ته چې یا الله ډېر زیات وسلما او په سور اور کې چې کوم دی او د اور په منځ کې پروت یم یا الله ما د جهنم نه لږ ډړې ده. الله به ورته وایي زه دې خو ډړې ته کوم لیکن ته بیا بل سوال کوې زمانه دیو یا الله نور سوالونه نه کوم خو بس ما دې جهنم نه لږ ډړې ده. الله به دې لږ ډړې ته کې فرشتو ته به حکم وکړي دې لږ سیر ته کړي. څه وخت په تېر شي نو بیا به دې الله ته سوال وکړي چې یا الله ډېر زیات تنګ شولم او زما دا مخ چې کوم دی دا دې اور نه بلې غاړې ته واړوه نو الله به ورته وایي اوس مخکې تا سوال کړی او تا وایي زه به دوباره سوال نه کوم، تا خو ما سره وعده کړې وه چې بیا به سوال نه کوم. نو دی به او یا الله وعده مې کړې وه خو ډېر زیات تنګ شولم اوسولم په جهنم کې نو زما دا مخ چې کوم دی دا بلې غاړې ته واړوه نو فرشتو ته به الله حکم وکړي زه دا مخ له بلې غاړې ته واړوه خو ده ته به الله وایي بیا به سوال نه کوي نو دی وایي یا الله بیا نه سوال نه کوم. څه وخت په دغه شانتې تېر شي بیا به دی تنګ شي بیا به دی الله ته سوال وکړي چې یا الله ډېر تنګ شولم دې جهنم نه مې جهنم دروازې غاړې ته مې کړه. الله تبارک و تعالی به ورته وایي اوس خو تا سوال کړی چې زه به دوباره بیا سوال نه کوم. دی به یا الله تنګ شوم. الله تبارک و تعالی به فرشتو ته حکم وکړي دروازې ته وایي بیا به دی الله ته سوال وکړي چې یا الله لږ نور مې لرې کړه جهنم نه. الله به تا خو سوال کړی زه به سوال نه کوم دوباره دې بیا وکړو. دی به یا الله تنګ شوم
نو الله به چې کوم دی د خپل د شان مطابق وخاندي چې څنګه د الله شان سره مناسب د دغه شان ته به الله وخاندي او دی به د جهنم د دروازې نه الله بار ته وباسي. کله چې د جهنم دروازې نه بار ته وځي نو الله به ورته حکم وکړي چې ځه جنت ته. دی به لاړ شي جنت دروازې ته، چې ورسي الله به ورته وایي داخل شه جنت ته. نو چې دی دننه وګوري نو دی به یا الله جنت ته څنګه لاړ شم، جنت خو دننه ډک شوی دی، په هغې کې خو د خپې خلو ځای نشته، څنګه جنت ته لاړ شم. الله به ورته ته داخل شه. نو دی به جنت ته داخل شي. نو چې داخل شو نو دا د ټولو نه ادنا درجې، د ټولو نه کمې درجې والا جنتي دی چې د ټولو نه آخر کې به د جهنم نه راوځي. د ده نه وروسته چې کوم دی بیا څوک مسلمان هم په جهنم کې پاتې نه شي، ټول کافران دی. دا ټولو نه آخري مسلمان، ټولو کې کمې درجې والا مسلمان چې صرف هغه سره ایمان د اعمالو سره څه هم نشته. نو دی چې کوم دی جنت ته چې کله داخل شي نو الله پاک په دغه جنتي له چې کوم دی نو 10 پیسې یا 100 پیسې چې کوم دی دنیا د حکومت نه او د بادشاهۍ نه چې کوم دی زیاته حکومت او بادشاهي چې کوم دی دله به ورکړي. بیا به دله الله تبارک وتعالی حورې ورکوي. هر جنتي ته به میلاویږي حورې چې کوم دی دا د جنت ښځو ته چې کوم دی حورې ویلی کېږي. دی به ځان له ناست په سوچ کې څه فکر وکړي، به ځان له دی ناست نو ناڅاپه به چې کوم دی دله شاته پر املا باندې به له څوک څپېړه راپرېږدي نو دی به زر بره وګوري. نو چې دی وګوري نو د جنت حوره به چې کوم دی ولاړی نو دی به د هغې نه تپوس وکړي من انتې، ته څوک یې؟ هغه ته وایي زه ستا لپاره له الله مزید نعمت او اضافي نعمت رالېږلی یم. نو چې دی کله هغې ته وګوري نو الله تبارک وتعالی به هغې له دومره ښایست ورکړی چې د هغې دا مخ په د شیشې په شان دی. نو دی به چې کوم دی د هغې په مخ کې خپل مخ وي، یعنې دومره زیات ښایست په الله تبارک وتعالی هغه حورې له ورکړي چې د ټولو نه ادنا درجې کوم جنتي دی نو هغه چې کوم دی هغه حورې ته چې کله وګوري د جنت نو د هغې په مخ کې به چې کوم دی د خپل مخ ویني، یعنې د شیشې په شان کې به چې کوم دی د هغې مخ. نو دا الله تبارک وتعالی به دا نعمتونه هغه چاله ورکوي چې هغه سره صرف ایمان دی او اعمالو سره څه هم نشته. نو بیا هغه خلک چې هغه د ټولو نه اوچتو درجو والا دي او نیک اعمال یې کړي دي نو د هغه خلکو به څومره اوچت اوچتې مرتبې او څومره اوچت اوچت ځایونه او څومره لوی لوی نعمتونه به الله پاک هغو له ورکوي. نو دې د وجې نه ایمان چې کوم دی دا ډېر لوی دولت دی. نو دا د ټولو نه ادنا درجې جنتي د سره هېڅ اعمال هم نه، خو صرف او صرف ایمان. نو د ایمان په وجه باندې هغه ته دومره لویه درجه میلاو شوه. نو بیا چې ایمان سره سره کومو خلکو نیک اعمال کوي نو د هغو درجې به چې کوم دی دا څومره اوچتې. نو دې د وجې نه په جنت کې چې کوم دی هر جنتي هغه بادشاه دی او هر جنتي ته به چې کوم دی بادشاهي میلاوېږي. او بادشاه څنګه دی چې هر سړی د بل چا نه بې نیازه دی، څوک به چا ته محتاجه نه وي، څوک به د چا محتاجه نه وي. هر قسمه نعمت د بغیر محنت نه، د بغیر کوشش نه، د بغیر کړاو نه چې کوم دی هر نعمت په انسان ته میلاوېږي. پریشانی پکې نشته، غمونه پکې نشته دی، بیماریانې نشته دی، ګندګي نشته دی. یعنې څه قسم نه دا په دې دنیا کې چې سړي دا څو ملته کې نشته دی. ګندګي به نه وي، انسان څه خوري هغه به فوراً هضم شي، بیماري نشته دی او دغه شانتې پریشاني غمونه نشته دی. ټول عمر چې کوم دی او ټوله زندګي هغه د خوشحالۍ ده او داسې زندګي ده او داسې نعمتونه دي چې الله فرمایي بیا به ختمېږي نه. اوس که دنیا کې انسان ته ډېره لویه بادشاهي میلاو شي لیکن بیا هم د انسان په زړه کې دغه یاد چې بیمار شم دا به رانه پاتې شي، مړ شم دا به رانه پاتې شي. نو په زړه کې دغه یاد. نو په جنت کې دا یاد نشته، مرګ هلته نشته، بیماري هلته نشته دی او نه دا یاد نشته چې بل بادشاه به راشي هغه به زما نه دا بادشاهي واخلي، دا یاد نشته ځکه هر سړی ځان له بادشاه دی. نو دا ټول نعمتونه دا به جنتیانو ته په جنت کې نصیب کېږي. الله دې دا ټولې خوشحالۍ او دا نعمتونه دې الله زموږ ته نصیب. ادخلوا الجنة، جنت ته داخل شئ، انتم تاسو وازواجکم او ستاسو بیبیانې، تحبرون ستاسو به عزت کولی شي، یطاف علیهم ګرځولی به شي په دوی باندې بصحاف من ذهب د سرو زرو پیالې و اکواب او ګیلاسونه وفیها او په دې جنت کې به وي ما هغه څه تشتهیه الانفس چې څه د دوی نفسونه غواړي وتلظ الاعین
او سترګې به ور محسوسي وانتم فيها خالدون او همیشه به تاسو په دې کې یطاف علیهم بصحاف. نو الله فرمایي الته په دوه باندې ګلاسونه او پیالې ګرځول شي، نو په دې کې به داغو د خوراک او د سکلو سیزونه دا به په هغه باندې غلمان الکانو ته ویل کېږي، دا به داغو خادمان او دغه شانته د جنت حوري دا به په دې جنتیانو باندې دا هر څه ګرځي. لکه څنګه په دنیا کې میلمه راشي نو سړی هر سړی شی چې کوم دغه ته راوړي د بې قدري ونشي، د خفه نشي. دغه شانتې میلمستیا دا خو دنیا دی، د هغه ځای میلمستیا هغه ډېره زیاته ده. دغه شانتې چې کوم دی نو هلکان چې کوم دی دا به چار چاپېره ولاړې او هر شی به چې کوم دی هغوی څخه حاضر وي، هغه به چې کوم دی تا ته فوراً میلاوېږي. څنګه ستا په زړه کې راځي هغه نعمت به چې کوم دی تا ته نصیب کېږي. وتلک الجنة التي او دا هغه جنت دی اورثتموها چې تاسو د دې وارثان جوړ شوي یئ بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې تاسو کړ دی. کوم عملونه تاسو کړ دي د هغې په وجه د تاسو ته میلاو شو. لکم فیها تاسو دپاره ده په دې جنت کې فاکهة میوې دي کثیرة ډېرې زیاتې منها تأکلون چې تاسو به د دې نه خورئ. نو میوې چې کوم دی مختلف قسم نه میوې په مختلفو ځایونو کې مختلفو صورتونو کې الله د هغې ځای په ځای باندې ذکر کړ دی. لکه سورة النبأ کې الله تبارک وتعالی ذکر کړ دی. سورة عبس کې چې کوم دی حدائق و اعنابا باغونه به و اعنابا انګور به و کواعب اترابا او دغه شانتې چې کوم دی نو نور مختلفو ځایونو کې الله تبارک وتعالی د دې نعمتونو او د دې میوو چې کوم دی دا ذکر کړ دی چې دا به انسان ته په جنت کې نصیب کېږي. او دغه شانتې حدیث مبارک کې کوم چې کوم دی د ذکر راغلی چې کوم کوم نعمتونه به الله انسان ته ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې نعمتونه به انسان ته میلاو شي نه به د انسان سترګو لیدلي لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې نه به د انسان سترګو هغه لیدلي په دنیا کې، نه به د انسان غوږونو د هغې په باره کې اورېدلي ولا خطر على قلب بشر، او نه به د یو انسان په زړه باندې چېرته دا تصور راغلی چې داسې نعمتونه به ماته نصیب کېږي. نو دا نعمتونه چې کوم دی دا به الله انسان ته ورکوي. نو دا نعمتونه به انسان ته هله میلاوېږي چې دې دپاره انسان په دنیا کې الله راضي کړي. نو دې راضي کولو دپاره الله تبارک وتعالی دنیا ته انسان رالېږل دی چې کومه زندګي دله ورکړه ده 80 کاله 80 کاله 100 کاله یا کومه زیاته څومره زندګي چې الله انسان له ورکړه نو دا دغې دپاره ورکړه چې په دې باندې انسان د خپل داخلي زندګي چې کومه جنت زندګي ده چې هغه بیا د نه ختمېدو واله ده هغه زندګي جوړوي. نو د هغې دپاره الله دغه وخت چې کوم راکړ دی او بیا په وختونو کې بعضې موقع داسې چې هغه انسان دپاره غنیمت وي. نو هغه د غنیمت په وختونو کې یو دا وخت دی دا میاشت چې کومه د رجب او پسې شعبان میاشت ده او پسې د رمضان میاشت ده. دا درې واړه میاشتې داسې دي چې نبي علیه السلام دې ته برکتي میاشتې ویلي دي او نبي علیه السلام دعا کړې ده اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا الله د رجب او د شعبان په میاشت کې موږ له برکت واچوي و بلغنا رمضان، او یا الله موږ رمضان میاشتې ته ورسوي. نو درې واړه میاشتې چې کوم دی برکتي دي نو پکار دا د زیات نه زیات د نیکو اعمالو کوشش وکړو. نو چې دغه اعمال موږ وکړو نو دا به انشاءالله جنت ته راتلو ذریعه جوړ شي. الله دې په دې باندې عمل وکړو. امین الحمدلله.